الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. باب الاستعاذة. استعاذة الذي معنى اللهم أعيذني او دا خبر دی په معنا دعا سره دی یعنی اے الله تعالی ما ته پناه راکړي او دا استعاذہ د جمهور علماء په نسبت باندې دا قرآن شریف آیت نه دی قرآن شریف آیت نه دی او د تلاوت نړوان دي چې په قرآن شریف کې الله تعالی حکم کړی دی چې تاسو تلاوت کوئ نو فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نو آیا هر آیت باندې اعوذ بالله وایو کوم ځای کې تلاوت کوو بعضې عالمان ویلي دي مولا علي قاري صاحب وایي که چېرې یو آیت وایي یا نیم آیت وی یا یو سورت وی تمام قرو دپاره استعاذه ضروري ده. مولا علي قاري صاحب خپله شرحه کې لیکلي دي 31 نمبر صفحه باندې په دې باب کې څلور خبرې ذکر کېږي 15 به ورسره مونږ سوا کوو. څلور خبرې کومې دي؟ لومړنۍ خبره ده د محل اعوذ بالله به کوم ځای وایو تلاوت په سر کې به وایو که په آخر کې به وایو ځکه په قرآن شریف کې راغلي دي فإذا قرأت القرآن کله چې ته قرآن ووایې کله قرآن ووایې نو بیا په آخر کې څه وایه اعوذ بالله اهل ظواهر په دې باندې عمل دي هغوی د تلاوت نه پس کوم دی اعوذ بالله وي خلک وایي لکه تلاوت نه پس اعوذ بالله ولې وایي نو لږ سر کې وایي هغوی ورته وایي په آخر کې ځکه وایو چې کله انسان وایي تلاوت وکړي نو د ډېرې نیکۍ ګټلي څه کړي او شیطان خو نیکو پسې شوی دی نیکۍ خرابوي که نه نو په آخر کې اعوذ بالله ووایه چې دا شیطان دا نیکۍ محفوظ شي او تا ګمراه نه کړي. او بعض روایتو کې د حمزه صاحب نه یو ضعیف روایت راغلی دی په دې باندې عمل چې تلاوت نه پس څه کولو اعوذ بالله په آهسته باندې ویل خو صحیح روایت نه دی پر حد بعض علماء ذکر کړی. نو محل د استعاذی یعنی اعوذ بالله به کوم ځای وایو په سر کې به وایو او هغې ته وایي چې قرأت ظاهر ته ګوري نو هغې په څه کې وایي د قرآن د تلاوت نه وروسته اعوذ بالله وایي موږ ورته وایي صحیح ده تاسو چې روټۍ خورئ نو مخکې بسم الله وایي که په آخر کې وایي مخکې وایي او حدیث کې راځي فإذا أكلت فسم الله نو حدیث کې وایي چې روټۍ وخوري نو بیا به بسم الله وایي که نه سر کې به وایي سر کې به وایي اکلت په عربت سره دی قرأت په سره دی عربت سره دی ابتداء سره دی شرعت سره دی کله چې ته ابتدا کې اراده وکړي شروع کې نو بیا څه وایه اعوذ بالله استعاذې محل څه شو موږ سره تلاوت ابتدا شو استعاذې محل موږ سره څه شو دویم خبره موږ سره راځي په دې باندې ځان پوه کړئ ښه توجه سره بس بیا شعر وایي چې موږ ته اسانه دویمه خبره به راځي د حکم استعاذه دا واجب ده که دا مستحب ده نو دې کې د علماو اختلاف امام ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي چې په جون کې یو ځل ویل اعوذ بالله دا واجب یو ځل په جون کې ویل کتاب النشر کې لومبنۍ جلد او صفحه 258 کې دا خبره جزري صاحب نقل کړې ده ابن سیرین رحمت الله علیه وایي چې په جون کې یو ځل اعوذ بالله خامخا ویل دا واجب دې که نه وي مه وایه دا مستحب او بعضې عالمان وایي چې نه چونکې دلته فاستعذ راغلی دی امر دی څه او امر دپاره د وجوب وي الله تعالی فرمایي چې اعوذ بالله خامخا ووایي صحیح شوه هغې واجب موږ ورته وایو چې هلکه واجب ځکه نه ده چې هر یو امر دپاره د وجوب نه وي هر یو امر دپاره وجوب نه وي د هغې دپاره چې قرینه موجوده وي نو هله چې کوم دی واجب کېږي د قرآن شریف تلاوت فی نفسه دا واجب نه دی چې اوس په خپله واجب نه دی نو اعوذ بالله ورته څنګه واجب کې
دې وجنه د جمهور علما ورایدا ده چې اعوذ بالله وإلا تلاوت په سر کې دا مستحب ادري دې وجنه علما فرمایي واستعذ ندبا چې بعض عالمان وایي چې مستحب ده او واجب او بعض علما د وجوبیت قول کړی دی خو وو حیلا د وجوبیت دا قول لا ضعیف دی لا صحیح نه اعوذ بالله ویل شو مستحب شو خو د دې مسلې د قرات سره تعلق نشته که مستحب ده که واجب ده څنګه تعلق دی فکر سره تعلق وایي قرات کې دې خبره کی او د فکر مسله او بهرحال ذکر شوی د تنا جزري دی وموي اگر جدي مسلې تعلق قرات سره نه وي لیکن چونکی بعض خلکو ذکر کړی دا موږ هم وایي ذکر کړی نو یو د استعاذې محلو څو د استعاذې کوم ځای دی وایي ابتداء زم حکم دی حکم یې سره درېمه خبره ده د کیفیت اعوذ بالله په زور باندې دی کوم مزه باندې نو شاطبي ته چې کوم دی د دره ادا چې جهارن به وي سبوي په زور به وي مثال تلبیه دی شعائر دی لکه کله حج درجه سوي لبیک اللهم لبیک دې وای کنه په زور وي که پړ کې وي شاعر چې څومره ده په زور باندې نعوذ بالله من غیره نعوذ بالله په زور وي شاطبي دي جهارن خو محققین علما فرمای چې استعاذہ د تلاوت تابع ده استعاذہ تلاوت په زور आवाज باندې کې استعاذہ په زور باندې وایا او تلاوت په مزه आवाज باندې کې نو استعاذہ هما په زور باندې وایا په مزه باندې چې کې نو په مزه په زور کې نو برحال دا بدور ظاهر اوله د شاطبی شرح ده الوافي نو ملاوی کې پاکستان کې ملاوی کې عربی کې قرات کټمه چاپ کړي هغه بیا څه دی اورته ځان په باندې ډېر ښایسته شرح الوافي او ما سره پکې څه وکړي عبد السلام دار السلام والے دار السلام هغه یو عربي ویل د پکې څه وکړي 20 کې څه کې څه دي دې په لاره کې اوس په نت باندې پر دی چې انسان په سترګو معذور وي هغه اوري نو مطالعات کوي اصل خدا عربي به بخښ وته کوي هغه دې کلی دي چې اعوذ بالله فسلور زینه کې اعوذ بالله په مزه आवाज څه زینو کې یو چې قاری پټ تلاوت کوي قاری چې آهسته आवाज باندې تلاوت کوي برابر خبره ده کدی ځان ته نه چې په ګډ کې او چې په کلاس کې په یو ځای کې نه خو چې ځان ته کې بس په مزه دی اعوذ بالله زين چې کله یوازې نه ها ځان په ور بل کو د شپې او بس تلاوت کومه خزه مولا بچي مولدي مور پلاري مولدي ها مقتدیان او جمعه ترازی نه شپې سړي مولي چې کوي او دا یوازې ناشتي نو دې یوازې ناشتي نو اعوذ بالله پټوي ما ایستا आवाज ورکړي که پټ قرات کوي او که په زور کوي خو ځان ته ناشتي اعوذ بالله په مزه دریم نمبر چې مون کې دی ولاړ نو کوم سریو کې جهري وي خو چې مون باندې ولاړ دی اعوذ بالله په زور نه وي او څلورم نمبر چې د درس مینځي که تاسو اجرا ولا قاری چې تاسو باندې که اعوذ بالله بسم الله وی کنه نور چې خو وینو په مزه دی څه دی وای مستحب دي چې په مزه دی کنه به خیر دی او چې وینو سړي کی د څلور دینه دا په مزه باندې دي دین علاوه چې کوم په زور आवाज باندې استعاذہ ویل پکار نه ها ولنډه خبره ده شو چې استعاذہ د تلاوت تعبیر ده استعاذہ څنګه دا څو خبرې شوي یو ثم سره محل اعوذ بالله بكم ځای وای دې تلاوت دریم نمبر حکم دریم نمبر کیفیت تلاوت تعبیر تلاوت څلورم نمبر ده الفاظ استعاذہ په کوم الفاظ سره کې ځکه قرآن شریف کې خدای دي چې فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم فکدي الفاظ تګوري نو بیا د استعاذې الفاظ راځي استعيذ بالله من الشیطان الرجیم تاسو نه راځي مولوی چې تاسو راځي کنه الفاظ خدا شو استعيذ بالله دی وجنه د هدايه مؤلف کوم دی او زموږ دین کې چې دا هدايه ولا دی هم دی وی بیا ابو بکر المرغینان يوم ذلك انا
د درای دا چې استعيذ بالله من الشیطان الرجیم وایي ځکه قرآن کې څه وی فاستعيذ زمونږ علما ورته جواب ورکړي لکه دا چې نه دی اوس یو حدیث کې راځي و اذا استعنت فاستعن بالله کله چې ته مدد غواړې نه جانب غواړې الله نه نو ته بیا دا چې خدای پاک زوی راکړي او لور راکړي او پیسې راکړي کنه چې استعين بالله استعين بالله څه الفاظ بدلیږي کنه ما الفاظ بل په قرآن شریف کې راغلي دي الله تعالی نبی اسلام ته وی وقل اعوذ بربك من همزات الشياطين قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس الفاظ کوم راغلي دي اعوذ راغلي دي ايش الفاظ شو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الفاظ شو آیا دې کې کمی کول شو یا زیاتې نو شاطبي ته وی او کول شي که یو انسان وی چې اعوذ بالله من الشيطان دا استعاذه بالله که یو انسان وی اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سيدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم سيدا کمی او زیاتې پکې کول شي نو الفاظ سری اعوذ بالله من الشيطان الرجيم کمی زیاتې به کول شي او کول شي کمی زیاتې پکې کول شي او کمی زیاتې ته روایتونه کړه دا نه چې ځان ته پکې جوړ کړي اعوذ بالله او من الشيطان الرجيم او د خربچي او د سیمچي او خنزیر او ځان پکې باندې واکي ايشوا بیا علماء ویلي چې الله تعالی په نومو کې سیوالي کول شي اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم بسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ايشوا اعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي ویل شي دا جایز دي خو کوم په احادیث کې راغلي خو بهتر الفاظ دادي چې کوم باندې علماء اجماع کړي دا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دي اعوذ بالله نو الفاظ استعاذه دا په ګڼو طریقو سره راغلي او دي کې کمی زیاتی کولم جایز دي لیکن بهتر الفاظ کوم دي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نو دې باندې دوه حدیث راغلي دي چې نه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم کې کمی والي کې واقع نشي کولی ځکه یو روایت کې دي یو د نافع رحمت الله علیه دی او دې روایت کې د جبیر بن مطعم څخه او دې روایت کې د خپل پلار نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خو کړی ځکه چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي چې ما نبی علیہ السلام ته قرات او راولو نماوی اعوذ بالله السميع العليم ما تدې سمجنا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا سوایا په حدیث راغلی خو شاطبی ته وایي چې دا حدیثونه ضعیف حدیثونه سړي ضعیف دا وې نه منم اگر چې بعض خلکو په کې دوه حدیث ذکر کړی دي چې باندې باندې کمواله چې والی کول شي وې دا حدیثونه صحیح یعنی نبی اسلام پکې وی کمی زیاتې نه دی خوښ کړي صرف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویلي کمی زیاتې نه دی خوښ کړي نو شاطبی ته وایي چې دا حدیثونه چې کوم ذکر کې دا صحیح نه دي دا حدیثونه دا ضعیف دي بهرحال جزر رحمت الله علیه ذکر حدیثونه په کتاب النشر کې په جلد نمبر 1 صفحه 244 نواره تر 246 پورې دا صحیح او متواتر ثابت کړي شاطبی ته په ضعیف ویلي دي او جزري ته ثابت کړي دي صحیح او متواتر ثابت کړي دي ها بل کتاب نو اساس په دې کې خبره کینه څنګه ها وسره شي ګوره ها بسم الله الرحمن الرحيم باب الاستعاذة اذا ما اردت بكل شيء اراده الدهر په یو زمانه کې تقرأ او تلولي قراءتك قرآن شریف به فاستعذ تفناوا جهارا بوجه تواسرا من الشيطان لشيطان بالله بمدد الله تعالى دوی اعتراض پیدا راځي چې اعوذ بالله کې خدای الله تعالی نو مخکې د شیطان رسو دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او دلته څه شي دي شیطان نو مخکې دی او د الله نو به رسو کړی دی دا ولي نو علماء د دې جواب ورکړی دی وی الله آل الفریده ولا جواب ورکړی دی فاطمه رحمت الله علیه وی د شعر کې د شیطان نوم د الله تعالی د نوم مخکې د نظم د تنګوالي د وجه راوړی شوی دی نظم تنګېدو ګرانېدو د دې وجه نه کالو را مخکې کړی دی صحیح شو او که مخکې شي که وروسته شي نو د دې اعتبار اورو نشته نه د دې مخکې که وروسته نو څه پوهېږې که نه پوهېږې
مسجله مطلقه نو مطلق معنا علماء کې لجميع القراء في جميع القرآن دا تمام قراء د پاره په تمام قرآن شریف کې اعوذ بالله فزور ویل پکار دي او په دې زور باندې سخاوي ته وای چې هو المختار لجميع القراء فاو اعوذ بالله فزور واس باندې ویل دا مختار دي اولاد ټول قراء د پاره خدا خبر دا غسې نه ده زموږ علما وایي چې تلاوت تابع ده نو کله چې ته اراده وکې د قرآن شریف د ویلو د تلاوت نو ته همیشه په اوچت اواز سره اعوذ بالله وایا او د شیطان نه پناه غواړه چا په مدد سره د الله تعالی په مدد سره کوم الفاظ اصبر دي کې څو خبر وروته اذا ما اردت الدهر کله چې ته اراده وکې په یو زمانه کې دا محل شو دا څه شو ترکیب څه فاستعذ امر یوکو دا څه شو حکم شو په دې یو شعر کې چې کوم نه څوک سونه رالل دوا بیا وی جهارا فوجد आवाज دا کیفیت شو په یو شعر کې رسول الله راوړه اذا ما اردت الدهر سره شو محل فاستعذ ترى حكم جهارا ترى وصي على ما اتى في النحل هغه الفاظ سره استعاذه وکړي کوم په نحل کې راغلي کوم الفاظ ودا الفاظ استعاذه ذکر څلور خبرې وکړه محل حكم كيفية الفاظ وهي علامة أتى في النحل كم الفاظ سره کې سورة النحل دا الفاظ استعاذه الک باغي وليكو ويسرا وإذا كنت آسان دي كان أعوذ بالله من الشيطان آسان دي أو قد نور به خوغان دي دا آسان دي وإذا كان وإن تزد لربك تنزيها أو كترتا سوى والي وقود أخبر رب باكيكي لك أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطان القديم سواكي نوي فلست مجاهلا طالب چې کوم دې نسبت جهالت نشي کولای ته جاهل نه بلکې دا جایز چې الله تعالی په پاکي کې سیوالو کې رسري جایز هیڅ نو دا بل مسله مو چیرله تاسو یې تاسو خبر رالي شیطان ته شیطان ولې نو بعض عالمان وایي چې دا د شیطان نه دی په معنا د بعوده سره چې د الله تعالی د رحمت نه لري ځکه ورته سوی شیطان او یا دا شیطان د شیطان نه دی په معنا د هلاکت سره دی دا مولا القری ذکر کړی او چې دې هلاک شو ځکه چې الله تعالی حکم نه منو هلاک شو کنه ځان ته په برباد کو او ځان سره نورم تباہ او برباد کی الله تعالی دې مونږ د نفس او د شیطان د دوانو حفاظت مونږ را نه شیطان ډیر خراب شی دی چې انسان په دې شي سره تباہ کوي دا شیطان او نفس ځکه ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي الله تعالی دوانو مونږ وساتي اوس وي تا خو شادي سه مونږ ته وي چې دې کې سیواله کول شي وی کنه وین تزيد لربك تنزيها سیواله کول شي کنه وسی وقد ذكروا لفظ الرسول وی تحقیق سره ذکر کړی دي خلکو بعضي لفظ الرسول حديث النبي عليه السلام لفظ الرسول مراد څه حديث د پیغمبر علیه السلام ذکر کړی دي چې فلن يزيد النبي عليه السلام زیاتې نه دي خوښ کړی زیاتې نه دي کړی یعنی عبد الله بن مسعود سبي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا مويا بلکې وای اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نو حدیث کې فرادي چې نبی رسول خوښ کړی نه دی والی شادي دې ته څنګه وایي چې وین تزل ربک تنزيها شادي ته جواب کوي ولو صح هذا النقل حدیث صحیح نه دی ولو صح هذا النقل کله دا حدیث صحیح لم يبقي مجملا به بس اجمال نو بیا اوس مثلا نه پیدا کېدله او چې دا حدیث ضعیف دی د دې وجنه اعوذ بالله کې تسویوالي او کموالی کول شي په دې باندې تمام پوره خبره وکړه ها شادي دې خو حدیثونه ضعیف دي خو جزري څه د ثابت کړي صحیح او متواتر ثابت کړي ها نو چې ثابت کړي نو څه مسله شو مسله دا شو چې استعاذي الفاظ کمی یا ذاتی کول لا صحیح دي خو هغه کمی زیاتې چې کوم په احادیثو ثابت دي جابر رحمت الله علیه دا وایي ښا وی هغه کمی سی والی کول شي کوم حدیث کې ثابت دي ځان په الفاظ نه جوړه ها والله تعالی اعلم کتاب النشر کم جلد نمبر 1 او 721 باندې دې کې خبره ختمه کړې او کچره تا کموالی یا تیوالی وکړو او په حدیثو کې راغلي دي نو دا جایز ده بنځمه خبره چې دلته شته نه خو تاسو مې مونږه سیوا کوو هغه د فائدې د استعاذې څه شي فائدې څه ده استعاذه ولې کوو مونږه
علماء فرمای صوفیه کرام فرمای چې استعاذہ داخلي ته په مثال د استنجا ده چې داخلي سره راځي پاکي راځي ځکه انسان په خپل باندې غیبت کړی وي د چا برایي ذکر کړی وي کنځلي کړی وي نور څه دروغ ویلي وي نو چې کله دی وایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خپل سره پاک شي خپل سره شي ځکه دی یو پاک کلام وایي نو خپل سره مخکې نه پاک شي نو فائدې سره دې سره کېږي پاکي راځي څه شو شاذبي ته وایي مړاوي سبا سره چوم او فيه مقال فدې استعاذه کړي لوی بحث دی څه پکې في الاصول د اصول په غټو کتابونو کې فروعه د دې فروع او شاخونه او مسئلې خوري وري پرتی دي څه مطلب اصول د قراءات یا اصول د فقه یا اصول چې کوم دي د حدیثو په دې کې درو کې بحث شوی اصول فقه کې د استعاذې چې کوم حکم کیږي هغه د مستحب او واجب کیږي وخت د سموي هغه چې دا واجب ده مستحب ده دا د اصول فقه کار دی کومي نو چې تاسو دا اعوذ بالله د مستحب او د واجب خبرې ګورئ نو کوم ځای ګورئ او کچره دا ګورئ چې اعوذ بالله د حدیثونو متواتر دي صحیح دي صحیح نه دي دا کوم ځای ګورئ اصول حدیث کې څه به ګورئ نو دا مسلې کوم ځای پرتی دي اصول حدیث کې او اعوذ بالله په زور وایو کوم مذهب باندې بوایو دا د اصول قرائت خبره ده څه خبره ده نو درې قسم اصول له او د اعوذ بالله مسائل په درې مور کې خواره واره پراته دي فلا تعذ منها دا غینه تجاوز مکه موزه دا غینه ځکه باسقا دغه کتابونه د علم د هغه سوري په شان کې چې اوګد سوري هغه سوري چې بعض وخت د انور سره راشي کنه وخت د توت لاندې ملازم اکړ کله اخواتي او کله دی اخواتي هغه سوري اخر کې د توت په ویخ کې راشي دا چې سوري نه دي کتابونه اوګد سوري یو شل کټه پکې واچي هم پکې راځي باسقا هغه سوري ته ویل شي اوګد سوري او مظلله سوري والا ايشوا کنه دا کتابونه دا چې غټ علم کتابونه دي اصول حديث اصول قراءات اصول فقه فدغه نموذج دغه به ګډ ورشي ها برحال دا هو شاذبي ته اشاره وکړه او تاسو کدي نظم توکتل د کې شاذبي ته د درېونه بیان کړی مراد ګوره حضور وی وایا د دې به څه بیان کړه اصول قراءات پس دایز په امر وکړو نو څه بیان کړه ها څه شي دغه امر بیان کړه دیوی وقت ذکروا لفظ الرسول ولا صح حدیث کې دا نو کنه موضوع حدیث هم ذکر کړه ذکر لوی شیخ او مشایخ ها اوس یو بل خبره ته اشاره کوي چې د شارحین اختلاف دي چې آیا دا رمز دی او کنه د فا او حمزه تاسو سره څه دي رمز دی بس بهتره ده چې دا رمز دی ډیرو شارحین دا رمز غوښتي لکه سراج القاری لآل الفریدا او سیوطی رحمت الله علیه ابو شامه علامه جعبر رحمت الله علیه او لویلو شارحین چې کوم دی غوی دا فا او حمزه رمز په عربیانو کې چې کوم اخیری متأخرین راغلي دي لکه عبد الفتاح قاضي ته دی او دغه شانتي شیخ زبار رحمت الله علیه او دغه شانتي ازار متانی رحمت الله علیه دا کوم پاکستاني قاری دی د دریو کسانو دارای دا چې د شعر کې رمز نشته د شعر کې رمز نشته نمونږ چون کې معنا تنوی ته په معنا باندې وکړو ځکه هغه رمز نه دی خو بیا چې کوم د جمهور علماو کوم رائے ده چې په دې کې دا رمز دی به د هغې معنا کوي صحیح ده او عالمان وایي چې دا په شاطبیه کې لومبنی ځای دی چې دې کې رمز هم استعمال شوی دی او دې کې وایي فاصله هم استعمال شوی ها دا لومبنی شعر دی چې دې کې څه استعمال شو رمز او بل ګوره واخفاؤه او الذي اعوذ بالله احسوي فصل تسموي اول معنى امكم بغير ده رمز واخفاؤه او اعوذ بالله فاحسوا سويل فصل لا جداوال راولي ده قران او غير قران ذکر اعوذ بالله قران دي نه دي او قران دي کنه بسم الله نو چې کله اعوذ بالله وي په مزه اعوذ بالله سوره او بسم الله فزوره وي القرآن وغير القرآن فرق رأي ترانا دي رأي ويخفاؤه فصل يعوذ بالله فمضاوز بين بالله سبي جداوال راولي القرآن وغير القرآن هو أباه وإنكار كده دي مذهب وعاتنا زمونغ مشايخ
هغه اعوذ بالله په مزه نه وي بعض عالمان وي اعوذ بالله په مزه وي او بعض عالمان اعوذ بالله په زور وي چې څوک وایي چې په زور به وي هغه وایي په زور به ځکه چې کله یو محفل کې ته تلاوت کې نو خلک خو چې مغه وي کنه چې کله ته وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خلک وایي چې چم تلاوت شروع شو نو اگر چې خلکو خبرې کولې اعوذ بالله خدای نه مت شو پاد شو دي قرآن خو نو کنه خو بسم الله نه خلک متوجي شي بس چې لکه تلاوت شو په زور یې ځکه وایي چې خلک متوجي شي او دا بعض وخت نه پای سبا وایي ځکه چې اعوذ بالله قرآن نه دی او بسم الله سره چې فرق د دوه راشي دی وایي چې وقفه او فصل اعوذ بالله پای وایي فصل د جداول راولي د قرآن او غیر قرآن خو اباه انکار کړی دی د دې مذهبنا وعاتنا زمونږ مشایخ وکم من فتن او ډیر ځوانانو عمل کړي په دې مذهب باندې چې اعوذ بالله په احسا وازوي کل مهدوی فيه اعمل لکه مهدوی چې کوم دی په دې باندې عمل کړی دی دا باندې معنا شو دوی معنا چې کله رمز خلو واخفاؤه اعوذ بالله فمزه اواز باندې ویری دا فصل حمزه رحمت الله عليه او اباه نافي رحمت الله عليه ايش اعوذ بالله په احسا اواز باندې چا ویری دا حمزه تیبو وعاتنا چې دا زمون مشایخو امامان دا غلي قرات دي په عمل کړی دي خو وكم من فتن كالمهدوي فيه اعمل او حمزه رحمت الله عليه لپاره امام مهدوي سیب په دې باندې عمل کړی دی دا عمل دا چې هغه اعوذ بالله د حمزه سیب د لپاره په مازه واسطه ویلا مهدوي سیب دلوي عالم تیر شوی دی ابو العباس احمد بن عمار بن ابو العباس المهدوي او دو په قراءاتو کې الهدايه کتاب لیکلی دی الهدايه فی القراءات السبع و دې په 430 هجری کې وفات شوی دی ایشوا نو دا هغه مذهب دا چې هغه د حمزه رحمت الله پر اعوذ بالله سویلا مزاوات باندې ویلا ها او دا دغه چې کوم شرح لیکلی دا قاری فتح محمد صاحب عنایت رحمانی هغه کوم دا رمز غستلی دی ها او دې ته صحیح قول ویلی عنایت رحمانی لمنه جلدی ما سره چون کې لاس والا نسخه ده کمپیوټرایز ده ما سره چې کوم دی کې 56 نمبر 96 نمبر صفحه ده لاس لیکل دی ها برحال دون خبره مې تاسو پوښتنه چې دا لمنه شعر چې دي کې د علماء اختلاف راغلي چې آیا دا رمز دی کنه دی نو زیات علماء دا رمز غستلی دي څلور علماء دا رمز نه غستلی خو خبره چې رمز غستلی شي دغه طيبه النشر کې بیا وایي جوړی ته وایي چې حمزه ته او نافي ته نه دا اعوذ بالله چې کوم ده په مزه आवाज باندې احساس باندې راغلی دا صحیح شو خو دې څه پورې کوی نشو